زمارونو ډیرا د انواراتو د رحمتونو مجلس ته ډیرا بابرکته مجمع ده او د فخر خبره ده مفتی اعظم صوبه خیبر پختونخوا زینت المفتیین مناظر اسلام داعی کبیر د جهاد په میدان کې مجاهد کبیر د تصوف په میدان کې پیر طریقت و رهبر شریعت بلکې زدا خبره بغیر د مبالغې نه کوم که یو سړی وایي زه چې د دې دور علامه ابن عابدین شامل دل غواړم څوک وایي زه عبدالله البرکات النسفی ابو البرکات النسفی رحمت الله علیه لیدل غواړم څوک وایي زه برهان الدین مرغنانی رحمه الله د دې دور لیدل غواړم څوک وایي نن امام بخاری امام ابو داود او امام نسائی رحمهم الله لیدل غواړم زه وایم راشه نن په اوچتو سترګو باندې زما استاد محترم د چانه چې وهابیان د چانه پنځپیریان د چانه بریلیان او د شیعه بچی خو ته سرم نشي اوچتوله زما استاد محترم زینت المفتیین شیخ القرآن والحدیث حضرت صاحب زاده مفتی گوهر علی شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه وګوره ان شاء الله د ډاکټر شیر علی شاه صاحب مینه بده پېماته شي د سرفراز خان صفدر صاحب مینه بده ماته شي د امینو کاړوي صاحب مینه بده ماته شي د شیخ شهید حسن جان مدنی هغه تنده بده پېماته شي زه په دې خبره فخر کوم زما استادان الحمدلله په سټیج موجود دي زما د پاره فخر خبره ده ماته مفتی صدیق الرحمن صاحب وې چې زه خوله نشم کولاوله ما وې من خو د خپل استادانو مخکې د خپل سبق تکرار کولې جو ماشاءالله شیخ القرآن والحدیث اسم با مسمى ولی کامل حضرت شیخ محمد ولی شاه صاحب حفظه الله استاذ القراء المقرئ الشيخ قاری حسام الدین صاحب حفظه الله جناب حضرت مولانا شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب سلمه الله او ډیر اکابر دلته موجود دي خو زه ستاسو په هغه درون استقبال کې چې یو شاعر د شعر په ژبه کې وایي وی ځلیږي لکه ستوري په اسمان د 400 عالمان د 400 عالمان د 400 مفتی گوهر علی صاحب د تنگی کې ورلا ورشه مفتی گوهر علی صاحب تنگی کې ورلا ورشه یو خپل پرشته د مخروخان د 400 عالمان د 400 ځلیږي لکه ستوري په اسمان د 400 عالمان د 400 زه حضرت شیخ صاحب حضرت مفتی صاحب راغواړم خو تاسو ته وایم چې حضرت مفتی صاحب ته په استقبال کې ودرېږئ او د نعره تکبیر او الله اکبر جواب راکې نعره تکبیر نعره تکبیر صاحب زاده مفتی گوهر علی شاه صاحب مناظر اسلام حضرت مفتی گوهر علی شاه صاحب